السلام علیکم. زه سهیل باچا دا وخت ستاسو په درانه خدمت کې د دوحه قطر نه براه راست حاضر یم. د دوحه قطر نیشنل ډے به سبا مناو ان شاء الله چې په هغې به تاسو ته مونږ براه راست ښیو. دا وخت زنګ سره د خیبر پښتونخوا او د پوره پاکستان نه راغلي هغه سټار چې تاسو په سکرین باندې هغوی نه او دا سټار چې دي دا د پاکستان د سفیر کردار هم ادا کوي. دوی چې کله نورو ملکونو ته ځي نو دغه ځای کې د خلکو زړونه خوشحالوي. نو د دوی نه به پوښتنه کوو چې د دوی په خپل زړه کې او د دوی چې کوم ژوند دی په هغې کې څونه خوشحالیانې دي. دوی خو په سکرین راشي زمونږ ولس چې دی هغوی ته مختلف چې دی ډرامې چې دی هغه مخې ته راولي. بیا د دوی په ژوند کې بېشماره مشکلات وي. خو دا وخت مونږ په هغه زرخیزه ځمکه کې د دوحه قطر چې یقینا زمونږ د پاکستانیانو له دلته هغوی روزګار ورکړی دی. د دې ځای د دې ځای کوم واکمن چې دی د هغوی پالیسي دا ده چې خپل ملک چې دی هغه هم په ترقۍ کې او زمونږ د پاکستان ولس چې دی هغه هم په ترقۍ کې. زمونږ سره د پښتنو کمیونټي پریزیډنټ عبدالجانان بنګش موجود دی. بنګش صاحب هرکلی یو ځل بیا په خپل پروګرام زه تاسو ته هرکلی وایم. تاسو دومره محنت وکړو، تاسو قطر ته راغلئ، په دې قطر ځمکې باندې قطر 18 دسمبر ته راغلئ. تاسو ته زه بیا هرکلی وایم، خوشحاله راغلئ، په خیر راغلئ. بنګش صاحب یو خو زمونږ په منځ کې چې دا کم سټارز ناست دي که نه د دوی یو لوی کانټریبیوشن دی. دوی د ملک د سفیر کردار ادا کوي. طارق صاحب ناست دی، د په ژوند کې به ډېر زیات مشکلات یقینا چې به خو دی چې دی د کم ولس چې دی په سکرین باندې د دا ټیلنټ دی چې هغه خوشحاله کړي، هغوی ته چې دی نوي نوي ډرامې مخې ته راولي. آیا بنګش صاحب د قطر په دې زرخیزه ځمکه ناست دی چېرې د دوی په هغه غم کې چېرته کې شریک شوی دی، د دوی هغه ستونزې اورېدلې دي؟ داسې کار دی طارق صاحب، خو ځکه د طارق صاحب دی نن قطر ته راغلو، دا 13 کاله پس راغلو. قطر د دی خپل ژوند محنت او یا پهله مزدوري په قطر کې شروع کړې ده. نو قطر نه طارق صاحب بلد دی، قطر مینا وا نو دی د خواهش شو چې خپل ملت دی عمر کې لاړ شي قطر بیا چکر ولګوم، چې خپل یار دوست وګورم، قطر هغه کوسې وګورم. چې د نن کله راتلو په قطر کوسو باندې هغه ډېر زیات یعنی خوند ورکو چیرې ګوره زړو کوسو ته بیا راغلی اختي او باقي پد شو. د آرټیست د زندگی په باره کې د هر یو آرټیست کا په سټیج باندې کس خندای یا ډرامې خندای دي زندگی ورته ډېر مشکلات کوي. خاص کر زه د نه زما د پښتون د پیښور سیمې آرټیست او د اسلام آباد د پنډي سیمې آرټیست دا د سیده ډېر غریب دی. دا ډېر غریب دی. دا په دی باندې کوم خلک وایي کنه په گاډو کې به غټ گاډو کې ګرځي یا باقي دا نن ډېر زیات غریب دی. ولې چې مو هغه آرټیست هغه شین ورکو، آرټیست هغه قیمت نه ورکو چې کوم آرټیست د لاهور ولا خلی لاهور ولا کوم آرټیست خلی. مو په خبر آرټیست او سفرې د مینې ورورۍ دوستانه خپلواکۍ دی خوړلې ده د شي خوړلې ده. ما آرټیست هغه حق نه دی ورکړی شوی. څه کوم آرټیست ما دا خبره نن مخکې په د نشترال په سټیج هم کړی و چې فرید خان کا په خبر کې پاتې و نو فریدو به جوړ شو او شیرشاه سوري بونه جوړېدو بار زه وته نه هغه شیرشاه سوري شو. نو دا شی د پښتنو آرټیست چې په خبر کې دی نو په خبر کې هغه قیمت نشته. بنګش صاحب دا راته هم وایي دا وخت د لربر پښتانه چې دي زمونږ په سکرین باندې تاسو ګوري سبا به د قطر نیشنل ډے مناو ان شاء الله. الله دې په خیر مناو کې او قطر دې الله تعالی نور هم ډېره ترقي ورکړي. خو دا راته ووایي چې پښتنو ته د وطن هغه خلکو ته څه پیغام دی د بنګش صاحب د طرفه؟ موږ خو سبا به دلته نیشنل ډے مناوهو، هلته ناس چې زموږ کوم پښتانه دي یا زموږ پاکستانیان رونه دي هغه په ستونزو ښکار دي. ستاسو څه انفارمیشن دی هغوی؟ وروره قطر کې کم از کم 1,40,000 نه زیات پاکستانیان آباد دي کې 88,000 پښتانه دي. او دا شکر دی کوم کله کله د سندرغړو سندري ورته مسافرو پس کی کنه الحمدلله هیڅ چاته څه تکلیف نشته. خو خوشاله اوسي، خو خسته اوسي. د مو پښتانه د قطر د خوشحالي پرو د کې د قطر جوړونو کې موږ ډېر کاردار دي. د پښتنو وینه د قطر کامیابی کې لګیدلې ده. نن هم الحمدلله د قوم د عربیان قوم خاص د قطر قوم پښتنه د نه غني چې دا مونږ بار دي کغه ځان قبایل غني نو پښتنه هم قبایل غني. پادشه د پاکستان زه د خپل پښتنو ته یم چې یو شو بیا د دریم ځل سوال کوم چې یو شو څه سره پر یو نه شو. نن پښتون په هر څه کتاب ده، پښتون هر کسر باندې لکه مخکې پښتون یو مسل کولو مشرانو چې یتیم په جړه پروت نن پښتون په جړه غاده. پښتون د سیاله کنه د پاتې څنګه په کور کې غم نه پاتې شغله کې غم پاتې نشي. نن زه د کوم دا سبا کوم پروګرام کو د 18 دسمبر ان حکومت سره زه د سیم کال لازم ملو صرف دی وجنا چې ما د پاکستانیان خلک خاص کر ما پښتون خلک خوشحال وي چې دوی ته د یو خوشحالي فری اف کاست مخبل مهنت باندې
په خپل منډه تړه باندې دا ورته ورکو پاکستان یو آرټیست ګلدسته ورته دا ورو ته دا پروګرام ورته وکړو قسم د په خپل مهنت باندې یار دوست وي چې تاسو راشي د سپانسر کې دا مطلب دا پروګرام وکړه د شي مخکې موږ ته اوسو بنگش صاحب زنګ سره موجود و ناظم صاحب بلک زیرا کوي زوبه د تاریخ صاحب خواته کې نه تاریخ صاحب ډېر کاله بعد په خیر علي قطر ته السلام علیکم به خو د سوات نیوز چینل ته ډیره مننه یقین وکړئ چې داسې محسوس شوه چې زه په سوات کې ناست یم په قطر کې نه یم ناست 10 کاله مخکې زه قطر نه تللی وم دلته ما مزدوري کړې ده ما سره خپل فیملی مو 10 کاله مخکې چې څنګه قطر و او نن چې ما وکتو نو ماشاءالله ډېره ترقي کړې ده ډېره زیاته ترقي کړې ده او خوشحاله په دې ما چې سبا د قطر نیشنل ډے ده او جانان او دا خو زه وایم چې پاکستان کمیونټي چې کومه ده او د هغې روح روا چې کوم دی جانان بخش زمونږ فنکار دوست او ټولو فنکارانو سره ډېره مینه کوي موږ ډېر په عزت باندې راوغوستو او دا د ما لپاره د هانر او د فخر خبره ده چې زه د هغه ملک ایوارډ اخلم چې کوم کې ما ژوند کړی دی 10 کاله پکې ما تیر کړو نو زه د خپلو ټولو پښتنو چې په قطر کې څونه پښتانه دي د هغوی ډېر زیات مشکور یم او په 13 بیا د جانان بنګش او دغسې د هغه ملګري چې کوم نور دي ټول راغلي دي او موږ ته ډېر په کلک او ډېر ګرم هرکلی ویلی دی نو خوشحاله ډېر ځکه یم چې دا لایف ټایم اچیومنټ ایوارډ ما ته میلاو شو او هغه د قطر د مطلب پاکستاني کمیونټي د طرفه نو ډېر زیات خوشحاله یم سر کاسې زه د دې خبرې وضاحت وکړم تاریخ صاحب اجازت په ستاسو ده تاریخ صاحب 10 کاله مخکې راغلی و په څه غرض باندې په قطر د خاورې ته بیا 10 کاله بعد چې دی هغه بیا د قطر ته رالو خو نن 10 کاله بعد د ده راتلل چې دی یو ډېر لوی اعزاز دی سبا به دی د زرګاو لکاو خلکو د مخې که مونږ ووایو دوی ته به ایوارډ میلاویږي دا زموږ د خیبر پښتونخوا هغه سټارز دي او زموږ سره چې کوم دلته کې مشران ناست دي یقینا دا هغه خلک ته دوی د سفیر کردار ادا کوي په یو ملک ته چې کله دوی ځي نو د دوی کار چې دی هغه د سفیر کم کار چې دی هغه هم د دوی هغه کار دی تاریخ صاحب دا راته نن ووایه چې په دې زړه باندې څه غم درد خو به خامخا وي او ستونزې به هم ډېرې زیاتې ولې چې زموږ په پاکستان کې فنکارانو ته هغه عزت نه ورکوي زموږ په ګاونډ کې ملک دی هلته د فنکار یو لوی حیثیت دی هلته کې یو لوی سر ناست دی د سره په دې خبره ډیبیټ کوم خو زموږ په خیبر پښتونخوا کې د بدقسمتۍ نه بنګش صاحب سره ما دا خبره ډسکس کړه نو څه ګیله میله شته ګیله خو نه ګیله خو زما ځکه نشته چې پاکستان زمونږ یو داسې ملک دی او بیا خاص توګه باندې زمونږ خیبر پښتونخوا چې هلته د فن قدر کیږي خو د فنکار قدر نه کیږي او بیا چې کوم دی زه دا ډېر فخر محسوسوم چې خواجه صاحب فرسټ ټایم نن ما سره ملاقات آمنے سامنے وشو خو چې دوی ماله کوم عزت راکو او دوی زما کومې ډرامې کتلې دي نو زه وایم چې د ده غونتې سړی چې کوم دی که نه چې دوی ما ته ووایي چې هغه طارق جمال دی سر آپ کے ڈرامے دیکھے ہم نے یہ میرے لیے فخر کی بات ہے د خوشحالۍ نه دا فنکار لپاره دغه ډېره غټه خوشحالي ده چې داسې یو سینیر او ماشاءالله ډېر ټیلنټډ سړی چې کوم دی راپاسېده ما ته وایي هغه کو لالا جي اسلام علیکم راته غاړه وت که نه نو دا زما لپاره ایوارډ دی صحیح زموږ سره تاریخ صاحب موجود او سبا به انشاءالله براه راست د ایوارډ د خیبر پښتونخوا دغه اعزاز به تاسو ته په خپل سکرین باندې براه راست ښیو زموږ سره یو بل شخصیت دی که تاریخ صاحب خفه نه شي او ماله لږ ځای راکړي سر السلام علیکم جی وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جی میں کیونکہ اردو میں بات کروں گا پشتو مجھے سمجھ ساری آتی ہیں اردو میں ہی بات کروں گا آپ کا سہیل بھائی آپ کا بڑا شکریہ اور سوات نیوز کا پہلے میں شکریہ ادا کر دوں کہ آپ پاکستان سے باہر بیٹھ کے اپنی قوم کی پختونوں کی اور پاکستان کی جو خدمت کر رہے ہیں یہ بڑی کمال بات ہے کہ پاکستان سے ہزاروں میل دور بیٹھ کے آپ کر رہے ہیں اور اس پروگرام کے لیے اسپیشل آپ آئے ہیں تو اس کے لیے تو ڈبل سلوٹ ہے اب بات کریں گے جی نیشنل ڈے قطر کی میں بڑا خوش قسمت ہوں پاکستان سے میرا تعلق ہے اور اس جتنے بھی فنکار ہیں نہ ان میں کوئی کے پی کے کا ہے نہ کوئی سندھ کا ہے نہ کوئی بلوچستان کا ہے نہ کوئی گلگت کا ہے نہ کوئی پنجاب کا ہے ہم سب پاکستان کے فنکار ہیں
نیشنل ڈے پہ میں 10 سال سے ریگولر آ رہا ہوں, 2007 سے لے کے جانان بنگش, کیونکہ یہاں کا کمیونٹی کا ہیڈ تو ہے ہی ہے, یہ فنکاروں کا بھی ہیڈ بن گیا ہے, اور فنکاروں کا ہیڈ بھرا ہوا آتا ہے, پیٹ خالی ہوتا ہے. تو ہم یہاں آئے ہیں, یہ جو میرے ارد گرد لوگ بیٹھے ہیں, طارق جمال صاحب, یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صرف پشتو کے فنکار ہیں, یہ نیشنل کوئی ایسا ان کے پاس ایوارڈ نہیں ہے. ان کا کام آپ دیکھیں, یہ وہ لیجنڈ ہیں جن کو دیکھ کے ہم ایکٹر بنے ہیں. شوکت بھائی بیٹھے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر پشتو جس کو نہیں آتی, اور ان کے گانوں پہ میں اٹھ کے مسعود خواجہ ڈانس نہ کرے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ جب سر ملتے ہیں نا دل کے ساتھ, جب دل آپ کا دل صاف ہو, تو طارق جمال آپ کو استاد لگے گا. سر آپ کو بہت بڑا اعزاز مل رہا ہے. نہیں, یہ لوگ ہی کمال ہے, یہ کو میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. اور جنان جو ہے نا, یہ بڑا پاگل آدمی ہے. اچھا, یہ ایسا دیوانہ ہے, پاگل زیادہ کہوں گا, دیوانہ چھوٹا لفظ ہے. یہ ایسا گلدستہ لے آتا ہے قطر کے عوام کے لیے, جب اس کو کوئی تعاون نہیں ملتا, اپنی قوم سے کوئی تعاون نہیں ملتا. ہمیں تعاون کریں گے تو غیر ملکی اس کے ساتھ تعاون کریں گے, اپنے لوگ تعاون نہیں کرتے. پاکستان میں بیٹھے ہوئے یا یہاں پہ بیٹھے ہوئے پوری دنیا میں جو اس وقت دیکھ رہے ہیں نا, یہ وہ نگینے ہیں میرے ساتھ. پاکستان میں انہوں نے بڑی کمال بات کی طارق بھائی نے, کہ فن کی قدر کرتے ہیں, فنکار کی قدر نہیں کرتے. تو ابھی بھی ہمارے کوئٹہ کے عبد القادر, وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. خدا کا واسطہ ہے, پنجاب میں بھی تھوڑے سے پیسے دینے شروع کیے ہیں ابھی ہم نے, اور کے پی کے میں عمران خان نے کوئی 30,000 روپے کچھ عرصہ دیا ہے, پھر بند ہو گیا. اپنے فنکاروں کی جو عزت نہیں کرتا, وہ اسی طرح بے عزت ہوتا ہے جیسے کورٹوں میں لوگ ہمارے ہو رہے ہیں. تو اللہ کا واسطہ ہے, ہم پاکستانی تھے, ہیں اور رہیں گے, اور پختون آرٹسٹوں نے پختون قوم کے ساتھ مل کے بڑی قربانیاں دی ہیں. ایک بم کا دھماکہ ہوتا ہے تو تباہی فنکاروں پہ بھی آتی ہے, کہ پشاور سے کے پی کے سے کام ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے فنکاروں کو پروموٹ کریں, جس طرح جنان کرتا ہے, پاکستانی کمیونٹی کرتے ہیں. طارق جمال صاحب کا میں سامنے پھر کہہ دیتا ہوں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پی ٹی وی کو قائم کیا, اس کا تسلسل برقرار رکھا. یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو بھول گیا. شوکت بھائی اور بھی اتنے پیارے پیارے آرٹسٹ, ان سے بھی بات ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں, رحمان میوزیشین بھی ہے, سنگر بھی ہے, زرداد ہے, نیلو ہے, جی بڑی بڑی خواتین آئی ہیں. میرے سے زیادہ خوبصورت تو کوئی نہیں ہے, لیکن چلو کوئی بات نہیں. پاکستان زندہ باد, اور کے پی کے فنکاروں کے بغیر پاکستان ہو ہی نہیں سکتا. تھینک یو. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں, ابھی مجھ جیسے جرنلسٹ کا اتنے بڑے شخصیات کے ساتھ بیٹھنا میں اپنے لیے بھی ایک اعزاز سمجھتا ہوں نا. تو اس وقت خیبر پختونخوا اور پورے ملک اور 55 ممالک کے کنٹری میں جو پشتون ہے, جو پنجابی ہے, سندھی ہے, وہ آپ کو دیکھ اور سن رہے. تو جو فنکاروں کے مسائل ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ ہے. پنجاب میں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے. خیبر پختونخوا میں جس فنکار کے گھر میں گیا ہوں, بڑے معذرت کے ساتھ, شوکت بھائی بیٹا ہے, میرے انفارمیشن کے دوست بھی رہے, تو ان کے گھر میں برتن بھی نہیں ہوتے, مگر وہ جب سٹیج پہ آتے ہیں نا, تو بڑا زندہ دل اور پورے جو ہے ہزاروں لوگوں کو خوش کرتے. تو کیا آج جانان صاحب بھی بیٹھے, آپ کے پاس بھی ایک فورم ہے, ان فنکاروں کے لیے کچھ بڑے فورم پہ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جی, میں ایک چھوٹی سی بات, پہلے تو ایک یاد رکھیے گا ایک چیز, کہ فنکار جس کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا وہی فنکار ہوتا ہے. نواز شریف سے کہیں مجھے ایکٹنگ کر کے دکھا دے, نہیں کر سکتا. پرویز خٹک سے کہیں مجھے ایکٹنگ کر کے دکھا دے, نہیں. اگر پرویز خٹک نے کسی دھرنے میں تھوڑا سا ڈانس بھی کیا ہے تو ہمارے میوزک پہ کیا ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو صرف یہ فکر کرتے ہیں, یہ جیلیں اچھی بناتے ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں جانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, فنکار کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا. آپ کے ساتھی سے سہیل بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی زندگی دے, اور مجھے امید بھی نہیں ہے کہ اتنے لمبا آپ جئیں گے, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ فنکار کے لیے کسی نے آج تک کچھ نہیں کیا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, آپ کراچی کو میں سلوٹ کرتا ہوں, وہ اپنی قوم کے آرٹسٹ کو اٹھاتے ہیں. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ لو گھر لو, یہ لو, اب کام کرو. ہمارے فنکاروں کو آپ صرف ان کو کام دے دیں, کسی کو مدد کی ضرورت نہیں ہے. آپ انہیں کام دیں اور اس کام کے پیسے ٹائم پہ دیں, آپ کو ہر فنکار کروڑ پتی لگے گا. اکثر آپ سنتے ہوں گے, طارق بھائی اور شوکت بھائی جتنے ہیں, رحمان بھائی میری اس بات کو فیور کریں گے, کہ فنکار آخری عمر میں بڑا کنگال ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. فنکار اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کا کام رک جاتا ہے. سرکاری آدمی بیمار ہوتا ہے, اس کا علاج فری, اس کی تنخواہ بھی منتھلی مل رہی ہے, رشوت بھی مل رہی ہے, کرپشن بھی مل رہی ہے. سیاستدانوں کا نام پاناما کیس میں آتا ہے,
فنکاروں کا ہنگامہ کیس میں آ جاتا ہے. تو میں صرف یہ کہوں گا فنکار کو کام دیں اور ان آرٹسٹوں کو پشاور, ہم کے پی کے پورا پشاور ہی سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, ہیڈ سینٹر ہے نا, پشاور ہو گیا, کوئٹہ ہو گیا, ان 2 علاقے کے فنکاروں کو آگے لے آئیں. خدا کی قسم میں نے گوروں کو پختون کلچر پہ ڈانس کرتے ہوئے دیکھا ہے, جھومتے دیکھا ہے, بلوچی میوزک پہ جھومتے دیکھا ہے. میوزک پنجاب کا جتنا بھی صبر بھی اس کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا. ہمیں فخر ہے اگر کسی فنکار کے گھر میں کچھ نہیں ہے تو ہم سنت پہ چل رہے ہیں. لیکن آپ اس کا فن دکھائیں. ہم نے فن بیچنا ہے, اپنے گھر کے حالات نہیں بیچنا ہے. ان کو پروموٹ کریں. شکریہ درنګ جهان, مننه د یو د شخصیت سره ناسومه چې یقینا د خبرو نه ازړه نه کیږي. سړی وایي چې مور سره په ګنټو مایلس کولی, خو چونکې دا عبدالجانان صاحب بنګش په دې دیره کې د خیبر پښتونخوا د پوره پاکستان هغه سټار ناست شوکت صاحب و چې زمونږ د صحافت نیمګړی استاد شوکت صاحب, یو خو ډېر زیات خوشحاله شوم چې ته مې ولیدې. ډېره مهرباني به پرې کوئ. شوکت صاحب دا د بنګش صاحب اعزاز دی چې مونږ ته دومره د مینه راکوي, مونږ دونه رابلي. شوکت صاحب ستاسو اواز چې کم دی, ستاسو کم ښایست چې دی په سکرین باندې, هغه یقینا د خیبر پښتونخوا دپاره شوکت صاحب چې دی که نه جي د ده په حواله ما هم دا خبره به کوله په انټروی کې, د شوکت صاحب په چهره باندې مسکا. طارق صاحب زمانه چرته لري ناست دی, به د دې جواب راکړي. ناظم صاحب, بنګش صاحب د دوی په دې چهره باندې دا خندا یي 24 ګنټې, که دوی د هوی نو خاندي. ها اوس راځو چې زموږ سره شوکت صاحب چونکې ناست د خندا والی لګولی. شوکت صاحب د خیبر پښتونخوا کومې ستونزې چې دي هغه زمونږ د داسې یو وطن مونږ له الله تعالی راکړی پاکستان, بیا خیبر پښتونخوا پښتانه چې د هغوی دپاره تاسو یو لوی اعزاز یې. دلته چې تاسو راشئ د یو سفیر کردار ادا کوئ د 2 ملکونو هغه دوستانه چې د هغه نوره مضبوطوئ. دا وخت زموږ په سکرین یې د لر بر پښتانه تاسو اوري سوی. زه به د قطر پښتنو باره کې یو خبره وکړم چې مونږ خو په یو ای کې یا ملیشیا یا بل کنټري یا بل کنټري ته تګ وي, خو د قطر دومره عزتمند پښتانه دي. بلکې زه د دې داسې ترجمه کوم اکثر په ټي وي هم چې د دې ځای پښتانه داسې دي لکه زمونږ د کلو پښتانه, او د نورو ښارونو لکه دوبۍ شو ټول زمونږ وروڼه دي. دا داسې پښتانه دي لکه راکې به زه دا ووایم چې لکه د یو فنکار نه دی پرېښی چې د قطر ځمکې ته یې نه وي راوستی. نو اوسه پورې فنکاران بیا ځي تعلقې جوړ شي, نو ډېر کنټریبیوشن دی د دې په فن کې. دا راته ووایه چې ما د دې نه مخکې 2 کاله مخکې زه راغلی وم, او زما دا کپړې وې کم چې مونږ په خیبر پښتونخوا کې استعمالو, نو د قطر ځایي خلک راغلي چې دلته کې د یونیورسټۍ چانسلرانو زما سره تصویران ویستل, ما له یوه مینه راکوله. زه اوس په ایرپورټ راتلمه, ما ته یو ډېر لویه مینه اعزاز ما ته د قطر په دې خاوره میلاو شو. دا کم قطریان چې دي دا هم زموږ پښتنو سره یوه لویه مینه لري. دا تاسو چېرته محسوس کړي؟ بالکل لکه دا چنان به یې چې وویل چې دوی وایي چې مونږ هم قبایل یو, پښتانه هم قبایل دي. نو پورا پاکستان سره مینه کوي, خاص کر پښتنو سره ما د خپله محسوس کړي چې ډېره زیاته مینه کوي, او پښتانه ورسره ډېر حد نه سیوا مینه کوي, ځان پې وژني. ولې چې دا لکه پښتنو سره ذاتي ډېره زیاته محبت او مینه کوي. نو موږ هم له سلام کوو, او د قطر خوشحالۍ په ازادۍ ورځ مانځلو کې شرکت لپاره موږ هم راغلي یو. کوشش به کوو چې دوی ته هم یو ټریبیوټ شي, او د پښتنو لپاره هم یو ښکلی غوندې پروګرام شي. درنګ جهان مناجي, شوکت صاحب سره خبرې ډېرې دي, ولې چې سبانۍ ورځ هم ده, بله ورځ هم ده, دوی به پرېږدو, د دوی سره به خبرې کوو. زموږ سره د خیبر پښتونخوا یو بل سټار چې دی هغه راغلی لاول. خو السلام علیکم. څنګه یې تاسو؟ څنګه یې ټیک ټاک ښه یې مننه. په سکرین باندې په نظر راځي ستاسو د پروګرامونو نه خوندونه خلک چې دی خوشحالېږي, خنداګانې ترې حاصلوي. خپل ژوند څه محسوس کوئ؟ څه ستونزې مشکلات درته شته؟ ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه یم زرداد بلبل, سوات نیوز چینل سره دې ټیم مخاطب یم چې د دې هوسټینګ کوي سهیل بھائی. ستونزې تاسو یادې کړي, ستونزې خو فنکار چې دی په هر قدم باندې دته ستونزه ده. دی بل له خوشحالي ورکوي, د ده په زړه باندې به 1000 غمونه وي, خو هغه به دې شاته کوي, او دی به عوامو له خوشحالي ورکوي. ولې چې فنکار دی پبلیک پراپرټي, دا د عوامو جنات دی. تقریبا 18 کاله زما وشو چې ما یو اختر په کور کې نه دی تیر کړی.
زه د عوامو سره تیروم. خو زه د دې عوامو نه یو ګیله دا کوم چې کله مو په بازار کې ځو ځان له څه شاپینګ کوو یا څه سودا مودا اخلو نو دا عوام مونږه باندې ډېر عجیبه عجیبه اوازونه کوي. نو پښتنو لکه چې څنګه ته پښتون یې داسې زه هم پښتون یم. پښتنو نه زما دغه غټه ګیله ده. نو ما تاسو ته مخکې وویل چې دا د یو ملک سفیرانی دوی د سفیر کردار ادا کوي. په کار دا ده چې موږ د دې پرنکارانو حوصله افزایي وکړو څنګه چې طارق صاحب وویل چې زه کله ما ته دا وویلی شي چې ما ستا په سکرین ډرامه وکته ستاسو په سکرین رالی ډېر ښکلی کردار و د دوی حوصله جوړېږي. نو زما دغه ملګرو دغه خلکو ته په چاپېرچل کې دا خواست دی چې د دوی په سر د شفقت لاس راکاږي. که دا سفیران نه وي نو زمونږ د ملکونو سره دا کم مینې چې دي دا به کمې شوي. د جانان بنګش صاحب د دې حجرې نه زمونږ سره چې دی یو بل سټار د خیبر پښتونخوا هغه ته په پروګرام کې هرکلی و. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ډېره مهرباني ډېره مننه. خپل تعارف را سره لږ وکړئ. او زه رحمان ګل یم د مروتو نه تعلق لرم. کمپوزر یم او سندرغاړی یم. ستاسو د فن نه خو به سبا خوندلو د قطر د ازادۍ د خوشحالۍ دا ورځ الله تعالی دې وکړي چې په قطر کې هره ورځ خوشحالي. ولې چې دا داسې یو زرخیزه خاوره ده چې دوی پښتنو له عزت ورکړی دوی پاکستانیانو له عزت ورکړی دوی د پاکستان هرې صوبې له عزت ورکړی خلک په روزګار دی د لیبر قوانین ټیک دي دلته کې چې د پښتنو یو لوی عزت دی. نو سبانۍ ورځ به څنګه مناو مصروفیات بسئ. بس خو موږ خپل کوشش کړی دی چې کومې سندرې مو تیارې کړي دي هغه به انشاءالله تاسو به یې واورئ. نور هم ټول ملګري ډېر زیات ملګري راغلي دي هغې به چې چا څه کردار غلطیا نه وي چې هغه به موږ بیا بعد کې پښتنو نه ګیلې کوو. خو موږ فنکارانو ته پکار دی چې موږ خپل هم ځان موږ هم خپل ځان ته یو دنیا ده هغه موږ ځان ته لږ ښه ساتو نو بیا به چا نه ګیلې زموږ نه وي. درنګ جهان هم مهرباني زما سره جي ناظم صاحب ناست د مانیار د تحریک انصاف د حکومت د په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف یو ډیر اهم غړی دی. ناظم صاحب یو خو د دې کم فنکاران رونه چې دي کنه د دوی د ګیلې ستاسو د حکومت نشته دوی ته په هغه نظر ونه کتی شو کم چې دوی له پکارو مسټیک د چا نه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو زه تاسو ته هرکلی او په خیر علی یم. تاسو خو په دویم ځل او زین ته په اول ځل په قطر ته په خیر علی یم او دا خو تاسو چې کومه خبره وکړله نو دا خو د ډیر وخت نه مزدغه سره روانه ده په دې منځ کې چې دی نو څه ریلیف دي ته میلاو شوی و. نو اصلي خبره دا ده چې دا خلک لکه دوی اګنور کوي په هر دغه کې. زه په خپله دا وایم چې لکه که زموږ حکومت دی که بل دی خو دوی ته ریلیف بالکل نه دی میلاو شوی. او دا راته ووایه چې سبا به د قطر نیشنل ډے مانځو. عبدالجانان بنګش صاحب د پښتنو یو دلته کې یو اهم کردار ادا کوي. دا پښتانه پاکستانیان راغواړي قطر ته د قطر د دې ازادۍ په ورځ میسج دی ستاسو زموږ پښتنو ورونو ته. زه د ټول نه مخکې خو د جانان بګش ډېره زیاته شکریه ادا کوم ځکه چې هغوی ډېر غټ کردار دی په دې کې چې دا فنکاران په هر کال جنو نیشنل ډے ته دي چې دی نو راولي او دا پروګرامونه دي ارینج کوي. نو دوی ته زما چې دی نو سلام دی. او د دې نه علاوه تاسو خبر وکړه چې دا نیشنل ډے نو ان شاء الله زما دا میسج دی د قطر د پاره چې قطر ته وي زه به دومره مینه ورکم چې دنیا به شي حیرانه. بس جو په دې کې ټولې خبرې رالې. زموږ سره جي د مسلم لیگ رهنما د قطر د دوحه قطر محمد رحمان صاحب ناست دی چې دم د پښتنو د پاره یو لوی کردار دی. د عبدالجانان بنګش یو نږدې ملګری محمد رحمان صاحب تاسو ته هرکلی وایو او دا راته ووایه چې د قطر نیشنل ډے د هغې په حواله د پښتنو د پاره څه پیغام. ډیره مهرباني سهیل باچا. زه تاسو ته په قطر ته په راتلو باندې هرکلی وایم او د سوات نیوز ډیره مننه چې تاسو دونه وخت وویسته او رالی دې قطر ته د خلکو لاندې دونه دغه ورکړو. بل دا خبره زه به نیشنل ډے په باره کې وایم چې نیشنل ډے چې کوم جانان بنګش چې کوم دغه کوي د کمیټیو دی په هغه کې او د دې خلکو کوم د دې قطر دپاره کوم دغه کوي نو زه به تاسو دا وایم چې هغه چې کوم محنت کوي نو هغه د چا نه پټه نه ده او د هغه ډېره شکریه مننه. او زه پښتنو ته سبا په ازادۍ کې دعوت ورکوم چې د هغې په دغه کې راشي او یو ځای دوی سره خوشحالي منم. درنګ جهان مننه ګرانو قدرمندو کتونکو د سوات نیوز مینوالو. د دوحه قطر د دې زرخیزې خاورې نه او د عبدالجانان بنګش صاحب د دې حجرې نه زه به ستاسو نه اجازت غواړم خو په دې خبره چې د قطر دا ځمکه
د الله تعالی د خوشحالو نه زرخیزه کی. او څنګه چې ناظم صاحب په یو شعر کې وایي چې زه به دومره مینه درکم چې دنیا به شي حیرانه. نو د قطر ځایي خلک چې کم دي یو خو هغه د پښتنو د پاکستانیانو ډېر لوی عزت کوي. نن زمونږ په دوحه قطر په ایرپورټ چې کوم استقبال وشو د دې ځای د قطرانو د طرفه د عبدالجانان بنګش صاحب چې دی د هغه اکټیویټیز چې کوم دي په قطر کې په هغې حواله باندې او سبا چې کوم ایونټس دی نو زمونږ یو پښتون رور عبدالجانان بنګش چې هغه له الله تعالی دونه صلاحیت ورکړی دی چې دلته کوم قطریان دي هغه په اعتماد کوي دا دومره لوی ګیدرینګ به ارګنایز کوي. د میډیا چې دی هغه رابللي دا یو ډېر لوی اعزاز دی زنګ د پښتنو دپاره او دا د ویاړ خبره ده زنګ د پښتنو دپاره. د خیبر پښتونخوا دا ځلانده ستوری دی الله تعالی آباد او ښاد ساتي. سبا به تاسو ته په خپل سکرین باندې د قطر خوشحالیانو ښیو تاسو به تیم خوندونه لئ او د قطر دپاره ډېر دواګانې وکوئ. نن تاسو ته لایب میچ ښیو او د عبدالجانان صاحب بنګش چې دی د هغه په کوششونو باندې دغه میچ ته به ایکسیز حاصلېږي او تاسو ته به یې لایو برای راست ښیو په لږه شیبه کې په یوه ګنټه کې بس تاسو په خدمت کې بیا راځو. د هغه وخته پورې زما کیمرامین حضرت حسین او ما سهیل باچا راکړه اجازت. د الله په امان.